نو که څوک سوال کوي اوس دا عقیده به زما وروڼو مونږ ځان سره قبر ته وړو او قبر ته نه جنت ته به وړو که دې عقیده کې لږ غوندې کږلی چې راغی نو سړي ته بیا مسلمان نه ویلی کېږي او کافر ورته ویلی کېږي نو دا به جنت ته ځان سره رسو قبر ته به رسو او چې دا عقیده د چا وي نو د میدان د قیامت کې به سرخرو وي او پل صراط باندې به په اسانه پورې وځي نو پړه کې یو سوال راځي چې خدای د دې عقیدې خو ډېر دشمنان دي دې سره به څه کوو څوک د انسان په شکل کې دشمنان شته هغې لګیا دي نښتې دي او زموږ د دین پسې دا بربادول غواړي او زموږ د عقیده خرابول غواړي او څوک د شیطان په شکل کې دي جنی شیطانان ابلیس او د هغه د بچي هغې هم زما د عقیده خرابول غواړي نو د دې دواړو دشمنانو نه به د عقیده څنګه بچ کومه دا به زه څنګه ځان سره قبر او آخرت ته رسوم چې د دې دوو قسمو دشمنانو نه بچ کم نو الله په آخر کې 2 سورتونه نازل کړل قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس او د هغې مقصد او خلاصه څه ده دا چې الله وایي زما په ذات منګولې ولګوه نو زه به د دې دواړو دشمنانو نه بچ کم او د عقیده به د سره آخرت او جنت ته ورسوم دی ربط شو اسان ستاسو په ژبه کې درېیمه خبره وروڼو د دې دواړو صورتونو شان نزول سره دا ولې نازل شو نو زما وروڼو دا په مکه شریفه کې نازل دی باندې لیکلي مکیتون دی یو ځل حضور پاک حضرت جبریل علیه السلام ته شکایت وکړه وی ان عفریتا من الجن یکیدونی یو سرکشه پیری راځي او ما تسکیمونه سازشونه جوړی نو جبریل علیه السلام خدای پاک نه لاړ او دا دواړه صورتونه یې وله راوړل چې د دې دواړو صورتونو ورد کوه تلاوت او په دې دواړو صورتونو په مضمون اعتماد ساته نو د سرکشه پیریانو نه به د خدای محفوظ کا نو وروڼو چې څوک هم دا دواړه صورتونه سهار او ماښام لولي نو د سرکشه پیریانو نه خدای حفاظت کې ساتي بیا چې حضور پاک مدینه شریفې ته تشریف یوړه او 6 کاله په مدینه کې تیر کړل او په سن 7 هجري 9 هجره محرم کې خیبر فتح شو خیبر ته د تلیم د مدینه منورې نه 170 کیلومتر مزل دی وته یو اول خیبر دی دا هغه خیبر دی چې کوم د حضور پاک په زمانه کې قلاګانې اوس هم شته او د یهودیانو کورونه پکې اوس هم شته او یو نیو خیبر دی زوړ خیبر ته دوی اول خیبر او خیبر قدیم وای او نوی خیبر ته دوی نیو خیبر وای او خیبر جدید ورته وای نو زه پکې ګرځېدلی نو چې حضور پاک خیبر فتح کړ نو یو ښځه وه زینبې نوم هغې پیغمبر علیه السلام له ډوډۍ وکړه او کچه غوښه د ګډ چیلي ونه پخ کړې وه په هغې کې ورته زهر واچول دا یهودیان ډېر سازشیان دي نو حضور پاک ته نوړۍ اوچته کړه او خولې له یې یوړه او چې یوې ړسۍ لږه تېره شوه باقي واپس کړه او صحابو ته یې وی مه خورئ دا غوښه دې کې زهر دی نو ښځه یې راوغوښته او نور یهودیان یې راوغوښتل نو خبرې اوږدې دي زه راته مختصر وایم ډېرې اوږدې خبرې پکې شوې دي نبی علیه السلام دا ښځې نه تپوس وکړو یهودیانو نه وی تاسو په دې غوښه کې زهر اچولی دی هغې ورته وی تا ته چا الوی وی ما ته دې نوړی الوی چې په دا لاس کې مې پرته دې خبر کړم وی او اچولي م دي هغې کې څه داسې تپوسونه حضور پاک مبارک کړي چې دوی انکار نشو کولی وی اچولي م دي وی دا م پکې ولې اچول ګوره دومره هغوی عجیبه سوچ وی مونږ وی که دروغجن پیغمبر یې درنه به خلاص شو او که رښتونی پیغمبر یې نو تا ته به څه نقصان ونه رسوي نو حضور پاک له خدای ډېر ښکلې خوی ورکړی هغه ښځه معاف کړه او قوم یې معاف کړه خو بیا یو صحابي یو نوړی تېره شوې وه نو هغه غریب د هغه زهرو د لاسه وفات شو شهید شو نو نبی علیه السلام د هغې صحابي په قصاص کې هغه ښځه بیا مړه کړه زینب نو دا سکیم د یهودیانو ناکام شو
د دې نه مخکې یهودیانو سازشونه جوړ کړي یو نه ډېر سازشونه یې ناکام شوي دام ناکام شو نو چې حضور پاک په دغه محرم سن 7 هجري کې واپس مدینې شریفې ته راغی نو دوی یو اخري سازش جوړ کړ چیرې د ده خلاف خو موږ هر قسمه حربه وکړه او دی موږ نه خدای بچ کوي اصل کې قمقل وکړ د حضور پاک د حفاظت ذمهداري چا اخیستې وه شوق سره ووایې قرآن کې الله وایي والله یعصمک من الناس زه به د خلکو نه بچ کوم یو ځل دوی کعب ابن اشرف قلعه ته تلي نو هغه راغوښتي و دعوت یې ونه کړی نو بره یو سړی خېجولی او په ده به حمله وکړي د بره نه نو حضور پاک د جبریل علیه السلام د وزرو لاندې ته خدای راوویست بل ځل یې د میچنې پل برت خېجولی وی دا به پرې راغورځو د هغې نه م خدای بچ کړ مختلف سازشونه الله بچ کوي اخیری سازش یې څوک په مدینه کې یو منافق و هغه منافق له پیسې ورکړې دراهم لبیدي نوم او د پلار نوم یې اعصم او بنو زریق یو قبیله ده د هغې اوسېدونکي و وی ته په ده کوډ او جادو کا ولې بشر جان بس په آرام کښېنه بس تا میکونه اوس موږ نشو سمولی غلې کښېنه نو د بنو زریق قبیلې پیسې ورکړه وی ته پې کوډ او جادو کا نو هغه د نبی علیه السلام د سر مبارک ویښته په څه طریقه را پیدا کړل سر چې بنده ګومنځ کوي نو ویښته په ګومنځه کې وځي نو د یو غلام او یا د وینځې په ذریعه هغه ګومنځ چې حضور پاک په سر ګومنځاو هغه پیدا کړل او د سر مبارک ویښتې پیدا کړل نو د هغې باندې جادو که په نبي علیه السلام 11 غوټې والا ورکړې 11 د ګومنځ یې هغه غاښ هم پکې ومنډل چې په چا به هغوی سر ګومنځاو او د شمې د عموم نه دي دی تې تاو کړل او د ګنډلو ستنې هم پکې ومنډلې او د کجورې په سر کې که ستاسو خیال وي دا غونچک دا په یو پوزکي غوندې شي کې بند دي داسې نری غوندې جالی وي نو د نر کجورې په سر کې چې هغه کومه جالی وه نو هغې کې دا هر څه تاو کړل او په مدینه کې یو کوی دی بیر ذی اروان په هغې کې د تیږې د کوی په ویښ کې یا یو تیږه د کوی په سر پرتی خلک پې بورقیږ دي د هغې لاندې دا خښ کړل نو په رسول الله مبارک څه اثرات شروع شو واړه واړه داسې اثر نو چې هغې کټ ته غورځولي مونځ به یې دې زمانه کې کم روجې به یې نیولې بیان به یې م کو صحابو ته دین یې م رسو جهادونو لم تللی دی دې زمانه کې خو یاره یو اثر یې په وجود پرېوته داسې وجود یې دروند درون و دروند درون دا د سحر اثر یې ګورې یو کار به یې کړی و یاره وي دا مې جوړ نه دی کړی یو کار به یې نو کړی او وي دا مې جوړ کړی دا سترګې ورسره سوځي دا سر ورسره سوځي دا خپې ورسره سوځي او دا وجود داسې لکه ته وې چا ګنډلې یم دا ساحران دې زمانه کې م ګورې شته ډېر خطرناک ساحران او جادوګر او دا ډېر خطرناک عمل دی ډېر خطرناک عمل او د ساحر ډېر خطرناکه سزا ده دا مسلمان ته ولې ضرر رسوي نو دا اثر شروع شو په نبی علیه السلام مبارک نو بخاری کې راځي چې تکلیف چاته ورسېږي چاته به آواز کوو ثم دعا ودعا ودعا الله ته دې مار سوالونه کول چې خدایا دا خو زه په لویه پریشانۍ کې مبتلا هغه ته خو پته و نو یو ځل ودو نو چې د خوبه راپاڅېد نو بیبي عایشې ته وی عایشې ما له خو د خدای د خپلې بیمارۍ علاج راکړه وی څنګه وی 2 فرشتې راغلې یو مې سر ته کېناسته او بل خپود یو حضرت جبریل علیه السلام او بل حضرت میکائیل علیه السلام نو دا یو فرشته د بل نه تپوس کوي دې سړي باندې څه چل شوی ورته یې اورئ نه بل ورته وایي وی د باندې سحر شوی دی وی چا پې کړی دی وی د لبید او د هغه لوڼو پې کړی دی
وی پس کې کړی دی وی دی سر مبارک په ویښتو کې او د ګومنځې په غاښې کې او د ګنډلو ستنې پکې منډلې دي او د شمې موم یې تې تو کړي دي او یو ګوډاګي یې تې د پیغمبر علیه السلام په شکل جوړ کړی او دی کم ځای خښه کړې ده دی بیرې دي اروان کوي کې د هغه تیږې لاندې دا به په څه ختمیږي نو دا دواړه صورتونه یې ورته وښول قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ګوره د پیغمبر او زمونږ په خوب کې فرق دی د انبیاو متعلق نبی علیہ السلام فرمایي تنام اعینهم ولا ینام قلوبهم د هغې سترګې اوده وي خو زړه یې بیدار نو دی ورته ټولې خبرې واورولې د پیغمبر خوب وحی مې ګورې زمونږ د خوب په شان نه نو چې پاسېده نو هغه کویله لا ځان سره صحابه واغشتل نو کوډه جادو یې راوویسته نو چې راویویسته نو هغه د شمې موم یې ترې وغورځول د ګنډلو ستنې یې ترې وغورځولې د پوزکي هغه غلاف د کجورې د سر هغه یې ترې وغورځا هغه ویښتې راوویستل نو دی ولې 11 غوټې ورکړې وې نو روڼ چې ویښته له څوک غوټه ورکړي نو د دنیا غټ انجینر او ساینسدان به هم کولونه کړي هغې ته نوک یا څه شی نه غړمېږي چې ته یې کولاو کې رسول الله مبارک به قل اعوذ برب الفلق چف به یې کړې نو یو غوټه به کولاو شو من شر ما علق نو چې چف به یې کړې نو ما خلق نو بله غوټه کولاو شو نو 11 آیتونه یې د دې شپږ د یو صورت او 15 د بل نو ټولې غوټې خدای پاک کولاو کړې نو چې واپس راغی نو بیبي عایشې ته وایي عایشې وی زه خو وجود مې داسې سپک شو لکه چا چې څه شی تړلی او پرېنیځي داسې مې وجود سپک شو وی عایشې که هغه کوي دي ولید چې کومه کې دا کوډه ښخه وه الله اکبر وی د هغې اوبه داسې وي لکه نکري دي چې څوک خشتې کړي ټینګې څښاب وی کوي او د کوي په غاړه چې کوم باغ دی ولیده چې دا کوډه پکې ښخه وه د هغې سرونه داسې وي چې ډېر بد شکله کأن رؤوسها رؤوس الشیاطین عرب د بد شکل شي تشبیه د شیطان د سر سره ورکوي نو د هغه بوټي داسې بدنما بد شکله او چې کم هغه دغه دي دا څه ورته ویلې کېږي دا کوي دي هغه مسخاب بوی کوي دې نه معلوموي علما کرام چې د کوډ او سحر اثر په نباتات او جمادات وګوري کېږي دونه خطرناک شی دی یوازې په انسان نه چې کوم دی د خښ که په اوبو هم کوي په بوټو هم کوي او په کاڼو باندې هم کوي نو دا د دې کوډې دپاره او د جادو دپاره علاج شو دا دواړه صورتونه نو مخکې نازل په مکه کې دلته بیا به طور د یاد دهانه حضور پاک ته وښودلی شو نو څوک دې ته تکرار النزول وایي او څوک ورته یاد دهانه وایي نو دا د سحر کوډې دم شو دا د بخاري روایت دی دا جساس په احکام القرآن کې لیکلی دی دا مفسرینو لیکلی دی دا په مسلم کې شته دا په طبراني کې شته دا په مستد احمد کې شته دا په ګڼو کتابونو کې نو دې نه معلومه شوه چې حضور پاک باندې کوډه شوې ده او دې نه معلومېږي جادو په نبي علیه السلام کېږي نو ما ورته پکې څه دې نه دا معلومېږي چې دا د کوډې دم دی دا معلومه شوه چې دمونه هم شته دم منې که نه منې منې ډېر خلک خو یې نه منې بعضې پکې ظالمان دم هم نه منې یو ډاکټر دی په دې کراچۍ کې ما ته خو د څاروو ډاکټر ښکاري هغه دم نه منې هلکه ولې دم نه منې یو حدیث په دلیل کې حدیث پیش کوي چې څوک دمونه استعمالی او تعویذونه کوي او دمونه نو دا دکې توکل نشته فقط برئ من التوکل زمانونو دمونه ثابت دي دم شته یو زمانه کې یو قوم تیر شوی دی معتزله ورته وایي هغوی به هم دم نه منه دم وی نشته هغوی به څه وي هغوی به وي دم څه شی دی خو د خولې هوا ده که نه چوف نو په هوا کې څه ځوم د هغه غاښ خوږېږي او ته ورته چوپونه کوې ډاکټر له بوده چې علاج ونه د هغه خېټه کې درد دی نو نیکبخته ډاکټر له بوده سرجن له نو ته وایې چې چوپونه کوه پکې ورته ولګوه ته خو لاره کوټې چوپ کوې په پکې به هم ته دا خېټې د دړونه به دا خبرې به یې کول نو د بادشاه په دربار کې مناظره جوړه شوه هغه معتدلي ملا هم ناست دی او زموږ د اهل سنت والجماعت یو ملا هم ناست دی نو دا خبره په دې ده چې دم شته که نشته زموږ ملا صاحب یو دم ثابت دی معتدلي ملا وی نشته زموږ دا ملا صاحب ورته وی وایه بیجان د دم د څه دلیل دی چې ته وی نشته
وی دلیل یې دا دی چې دم خو د خولې هوا ده او پوکې چوپ دی نو په پوکې کې څه زوري زمونږ دا مولوي صاحب هوښیار و هغه وی د عقل په توره خلک ګمراه کړل نو راشه د عقل په توره یې ووه د عقل جواب خو په عقل کېږي که داسې نه کېږي زه تللی یم د سوات ته هلته یو مولوي صاحب ما ته وی دلته د انجیوز یو ښځه راغلې ده او اوس د سوات کې دا حالات ښه شو نو دا انجیوز والا پکې نښتې دي په دې خلکو دا خپل دم چوپ کوي نو د انجیوز یو جینۍ وه او داسې نیمه بربنډه غوندې وه په سر لوپټه موپټه هم نه وه نو وی چې څنګه راله یو زنانه وه هغې کروردن نه شوه زنانه بینډی توری څه شی پرېښول دا د انجیوز جینۍ ورته وی خورې ترورې وی څه کې وی دا بینډی مینډی پرې کوم دا سبزي ترکاري وی دا چا راوړې ده وی دا مې خاوند نو ته دې کور کې ناسته وي او دې کور کې ناسته یم خاوند دې راوړي او زه یې وله پخومه نه انجیوز هغه جینۍ ورته وی په موږي غوا تړلې وه وی تا دې غوا کې څه فرق دی تا غوا کې څه فرق دی غوا هم په موږي تړلې ده بار دنیا ونه لیده او تم په کور کې ناسته بار دنیا دې ونه لیده غوالم گیا راوړي تالم سبزي راوړي غوانم پی علی او تانم پیدا علی نه غوا بار ولیده دنیا او نه تا بار دنیا ولیده نو تو د غوا کې څه فرق دی دې کې د کور والا خره رادن نه شوه چې خره رادن نه شوه نو دا بوډۍ هغه انجیوز والا ته وویل تو د خره کې څه فرق دی دا خرم بار ګرځي او تم بار ګرځي دې کې هم پړی نشته او تا کې هم پړی نشته دم په ډیرانونو ګرځي او تم په ډیرانونو ګرځي تم ګندګي رو پسې ګرځې دیم بار دنیا ولیده او تام بار دنیا ولیده نو تو د خره کې څه فرق دی وی زمړې ته په څه پوهېږي او یو تختې ده نو د عقل دلیل خو به په عقل وی که نه غوا هله خشته ګیا راوړي په کور کې دننه او څونه قدر او عزت یې کوي او په خره کارو کې اوبار یې پرېږدي نو چې ټول ورځ ستړي شي ستړي شي ستړي شي او په دې تلو کې قوخ قوخ کوي غریبه د تلو نه نو پړې ته وباسي نو ګیا والا نه ورکوي پښتانه وایي خر د خیط په خوراک څه پېږي ګیا والا نه ورکوي نو بار یې وشړي نو هغه هم چې بار وشړي نو په ډیران باندې سملي یو څلور پنځه ځله ووړي راوړي ولته یې ووایي لس شل ټیزونه واچوي بد دمه ده صرف په ټیزونو دمه کېږي نو د عقل جواب به په عقل کې نو سوی ادمون ملا صاحب وی چې د خود د عقل په بنیاد خلک گمراهان کړل راشه په عقل یې ووه نو ملا صاحب زمونږ ورته کنځلې شو رئیس ستا خور او ښځه او مور پلان کې لنګرې معتدلي ملا سترګې وپړسېد خدای دا خو ده زما بېعزتي وکړه په ډک مجلس او د بادشاه په مجلس کې دې مازو کنځله معتدلي ملا بادشاه ته مخ ور واړو وی بادشاه سلامت چې ملا صاحب سره دلیل د دم د ثبوت نشته نو ما ته کنځل کوي زما هم بېعزتي وکړه او ستا یې وکړه په دې مجلس کې چې ستا کور کې ما ته کنځل وکړه ستا دربار کې خدای ستا بېعزتي وکړه نو بادشاه هم غوسه شو زموږ ملا صاحب ته یې کنځل دی ولې وکړه دلیل نشته نو کنځل کې او سرمن دی وباسم دا خو تا زما د دربار بېعزتي وکړه زما مخکې سړی کنځې ملا صاحب ورته وایي وی صاحب ولې غوسه شوې سترګې دې وپړسېد او د دم سترګې وپړسېدې او رګونه مو پړسېدل او کوتک ته دې ګوتې کړې وی کنځل دې وکړل وی دا خو زما د خولې نه ووته ته خو پخپله وایې چې په هوا کې زور نشته د هوا زور دې ولیده ودې لیده وی دم خو هوا ده هلکه زه تاسو ته یو مثال ښیم ملا امام غزالی منهاج العابدین کې لیکلی چې د ابلیس 80,000 کاله د الله عبادت کړی څوک اویا زره څوک کم زیات هم یادې اختلاف پکې شته و امام غزالی لیکلي رحمت الله علیه 80,000 کاله عبادت یې کړی دی د الله او بره فرشتو سره عبادت کوو اسمانونو ته ختلی او چې الله ورته دونه ووایي چې ولې دې سجده ونه کړه ولې دې ونه کړه نو که ده وایي چې الله معافي غواړم غلطي وشوه نو هېڅ به نه و که ده وایي چې ملا مې خوږېده دروغ به یې ویلي نو کیدای شي چې الله معاف کړی وي لیکن دې څه وایي خلقتنی من نار وخلقته من طین اسجد لما خلقت طینا خټې ته سجده وکړم پوټینۍ غوندې هوا د خولې نه ووته پوټینۍ غوندې هوا د 80,000 کاله عبادت ډب ته پرېوته او چې یو سړی 80 کاله کفر وکړي
اتیا کال 100 کاله او اخر کې ځن قدر نمخ کې دی و اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لګه غوندې هوای د خولې نه وځي دا اتیاو کالو کفر په ختمېږي اوس ته دا دمه واده دا تش عوام نه د ګورې په دې هم ځان پوهې کا دمونه ثابت دي ګورې زه راته دلیل ویم تش عوانه ده څنګه تش عوانه ده دا مونږ چې دم اچو او چف نارې تاسو چې دا دوا کوئ او دا لاسونه پورته کوئ دا لاسونه ولې پورته کوئ دا حضور پاک پورته کړي دي شمائل د ترمذی کې شته کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع یدیه فی الدعاء چې لاسونه به دعا کې پورته کړل لم یحطهما حتی یمسح بهما وجهه نو اله به ښکته کول چې په مخ به یې راښکل او په ترمذی جلد ثانی کې شته صحابه چې به کلم دعا ته لاسونه اوچت کړه نو یمسحون بهما وجوههم بیا به په مخ راښکل یو سوزوکی والا دی بهر لرا باندې کړی دا 2284 نمبر دی یو موټر والا دی ABJ 568 نمبر دی دوانه بهر لر شیلار کولو کی بار گاډي ولاړ دی لاري باندې کړی دا ها خدامارو نو دا مونږ چې لاس پورته کوو دا ولې پورته کوو صحابه